نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را ورسېدو چې یاره بنو نذیر یو چال چلولی دی، هغوی په خپله هم د خیبر یهود هم د مکې مشرکین هم بنو عطفان هم دا ټول راجمع شوي دي او په مسلمانانو باندې حمله کول غواړي. څه وکړو؟ نبی علیه السلام پریشانۍ کې شو. دلته نبی علیه الصلوۃ والسلام خپل صحابه کرام راټول کړو په مسجد نبوي کې، مشوره ترېنه اخلي. څه وکړو؟ ټول عرب زمون خلاف یو ځای شوي دي، په موږ باندې حمله کول غواړي، څنګه به ځان بچ کړو؟ تاسو ماله مشوره راکئ. هر صحابي به مشوره ورکوله جدا جدا. په دې کې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنهم ناستو. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه پاسېدو، د الله پاکه پیغمبره مونږ باندې به په پارس کې چې کله داسې هنګامي حالات راغلو، یو مشکل به راغلو، نو مونږ به یو کار کوو، د کم طرف نه به چې مونږ ته خطره وه مونږ به هغې طرف ته کنده وکنسته، خندق وکنستو. بس دې خوا به مونږ ناستو، دشمن به چې د کندې غاړې له راغې په مونږ پسې به نه شو راتلی، ځکه اوښان دي، اسونه دي، پیدل دي، دا خو په هوا نه شي تلی که نه. نو د خندق نه به دې خوا نه شو راتلی، نو دشمن به هخوا پاتې شو، مونږ به دې خوا پاتې شو. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته دا مشوره ډېره زیاته خوښه راغله د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه. او نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل وی راځئ چې په دې باندې عمل وکړو. نو جبل سرع ورته ویلی شي، د هغې خواته نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کوم مدینې منورې ته د راداخلېدو لار وه، هلته نبی علیه الصلوۃ والسلام په خپله نقشه کېښودله، داسې کرښې په خپله راوکاږلې د خندق. 10 میله خندق و، 10 میله خندق، او 10 ګزه یې 10 کسانو ته حواله کړو. وی 10 کسه به 10 ګزه ځای څه کوي؟ کني. دا نبی علیه السلام په خپله دا نقشه ورته وکړه. صحابه کرام شروع شو خندق کني، او نبی علیه الصلوۃ والسلام په خپله هم لګیا دی خندق کني. د خندق پوره کامل کېدل دا صرف په 6 ورځو کې وشو. 10 میله خندق په 6 ورځو کې وکنستلی شو. دا وکنستلی شو. بعض روایتو کې راځي 20 ورځې، بعض روایتو کې راځي 6 ورځې. هم محدثینو تطبیق داسې کړی دی، وی خندق کنستلی شو په 6 ورځو کې. بیا د نور څومره بچو تدابیر چې دي هغه صحابه کرامو چې پوره کول په هغې باندې 20 ورځې لګېدلې وي، خو خندق پوره شوی و په 6 ورځو کې. نبی علیه الصلوۃ والسلام په خپله هم لګیا دی. حدیث مبارک کې راځي، جابر رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه الصلوۃ والسلام مې په خپله ولیدو چې د نبی علیه السلام په خېټه مبارکه باندې